أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. سورة التكاثر مكية وهي 8 آيات. سورة التكاثر مکی سورت تے ہجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے و پدے کے 8 آیاتونه دي. الہاکم التکاثر غافل کړی دی تاسو لرا التکاثر ډیروالی د مال د دولت تکاثر د کثرت لفظ نه مشتق دی مال و دولت را جمع کول او تکاثر په معنا د تفاخر هم راځي فخر کول. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی یہ پیغمبر علیہ السلام الہاکم التکاثر اولست نو وی فرمایل چې د دینه مراد دا دی چې مال په ناجایز طریقو باندې حاصل کړي شي او په دې مال باندې چې د الله د طرف نه کوم فرایض لازمیږي په هغې کې خرچ ونه کړي شي. حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو قبرونو ته ورسېږئ. زرتم تاسو زیارت وکئ ملاقات وکئ. نو د قبر ملاقات د دې مطلب دا دی چې حتی یأتیکم الموت تر دې چې تاسو له مرګ راشي. نو د مال او د دولت ډیروالی را جمع کول او په دې باندې فخر کول یا د قام قبیلې په دې باندې فخر کول په ډیروالي د افرادو باندې فخر کول دې تاسو غافل کړی د آخرت نه تر دې چې تاسو ته مرګ راشي. مرګ ته ورسېدې خو د دنیا د جمع کولو نه منې نه شوې په حسب او په نسب باندې فخر کولو نه منې نه شوې. مرګ ته ورسېدې خو سم نه شولې تر دې چې عذاب قبر کې او عذاب جهنم کې گرفتار شي ونیوې شي. نو په دې کې ترغیب د انسان ته چې انسانه ځان ته مرګ یاد کا قبر ته به ځې خدای ته به مخامخ کېږي. نو فخر مه کوه غرور مه کوه. چا چې غرور کړی دی فخر یې کړی تکبر د هغوی انجام دنیا لیدلی دی ته فخر مه کوه سم شه. حتی زرتم المقابر
سم نشولې تر دې چې قبر ته ورسېدې. یو زمیندار کاکا و د هغه د یو مار سره اشنایي وه. نو د مار او د زمیندار کاکا به یو بل سره خبرې اترې کولې. دا مار چې په لاره ځي نو داسې کوږ کوږ رواني. نو د زمیندار ورته وی چې مار ته چې اشنا لږ په دې لاره چې ځې نو نیغ ځه، دا کوږ کوږ تګ زما نه دی خوښه. هغه وایي کوشش به کومه، ستا دپاره به زه کوشش کوم، کنې دا زما عادت دی، زه کوږ کوږ روان یم. مدام به دا خبره کېدله. یو ځل چې ته دا مار د یوې لارې نه بلې لارې، یو پټي نه بل پټي ته وړېده، نه په لاره چې ته سنډا را روان او غټ بار پې پروت و. مار چې د لارې منځ ته راغلی، د سنډا خپراله او په دې سر باندې کېښوده شو. مار سر چخلی شو، مړ شو. سنډا خو لاړه، هغه ته خو پته نه لګي، خو مار په لاره کې مړ پروت و. وړو ولیده چې پوه شو چې دا مړ دی، نو وړو پې بیا لوبې کولې، داسې راښکلې پې په لاره کې نیغ کېښوده. نو چې لرې نه به څوک راغلو چې هغه به خبر نه و چې دا مړ دی، که چې دی به ویلې ټوپونه یې کړه واخوا شو پې. وړو به خندل، نو په دې خلک چېړل را چېړل. نو په دې لاره کې دا مار داسې راښکلې وړو ایښلې، او زمیندار کاکا د لرې نه را چې را روانو چې ویلې نو مار نیغ و. وایي ځکه خیر اشنا مې خبره منلې، نیغ شو. و چې داسې وله خواله راغی، ویې کتل نو سر یې چخني شوی. وی اشنا نیغ شوې، خو پس د مرګه. نو د انسان ته خدای وایي چې سم شه، نیغ شه، په دې شریعت په دې لار باندې نیغ شه. نو دې هم سمیږي نه، خو نیغ به شي، خو پس د مرګه وخت به پې تېري. حتی زرتم المقابر. نو په دنیا فخر مه کوه، دا دنیا در نه پاتې ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي یقول ابن آدم مالی مالی، وی بنی آدم وی چې زما مال زما مال. وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، ستا دپاره نشته ستا په مال کې مګر هغه چې تا وخوړو فنا دی که، بس دغه ستا حصه وه. کم مال چې تا وخوړو او فنا دی که، نو دغه دې حصه ده. او لبست فابلیت، یا د جامې واغوستې او زړې یې کړې، نو دغه ستا حصه ده. او تصدقت فامزیت، یا د خیراتو که هغه د ځان لړوان دی ولېږه. نو دا دنیا ټوله تا را جمع کړه، ستا حصه پکې یو چې د وخوړه ازمه شوه، نو دغه ستا حصه ده یو. جامې دې واغوستې زړې دې کړې، دویمه دې دغه حصه ده. او درېیمه چې د خدای په نوم د خیرات که آخرت ته دې ولېږل، دقه حصه ده. او دا نور وما سوا ذلک فذاهب، د دې نه علاوه چې څه دي ابس تېرېدونکي دي، ستا د لاسه تلونکي دي، ابه رستو بل ته پاتې وي. وتارکه للناس، دا بنده پرېښودونکی دی خلکو ته. نو ستا حصه ستا ده خوړلې شوې حصه، ستا اغوستې شوې حصه، او ستا صدقه چې مخکې دې لېږلې، دا درې حصې پکې ستا دي. دا نور خو پردی مال دی، هسې پې خواري کې تا نه پاتې شي، دا د بل دي. او سره د دې هم بنده پوهېږي چې ما نه پاتې خو را جمع کول کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لو کان لابن آدم وادیا، کله یو بني آدم دپاره یو لوی میدان وي، وادي لوی میدان من ذهب د سرو، لاحب ان یکون له وادیان، نو د ده خوښه ده چې داسې یو دوه واده نورې د د سرو زرو د ده شي. ولن یملأ فاه الا التراب، د ده دا خوره د ده دا خوله بغیر د خورې نه ډکېږي. د قبر په خاورو بیا دا خوله ډکه شي، نو دا مړېږي نه. ته بنده دا سترګې مړېدو والا نه دی، یا قناعت پر کند یا خاک ګور. که صبر یې وکړه په صبر به یې سترګې مړې شي، یا به یې د قبر په دې خاوره سترګې مړې شي، نور مړېدل نشته دی. نو د دنیا په دې څیزونو باندې غافله کېږه ما، آخرت نه بې فکره کېږه ما. انسان په دنیا کې سعادت غواړي، او سعادت بیا دوه قسمه دی. یو سعادت د دنیا دی او یو سعادت د آخرت دی.
بیا د دنیا دا سعادت دا درې قسمه دی. اول د دې جسم بناوټ، د دې جسم حسن او جمال، دا یو سعادت دی چې د بنده بدن خشته وي، دا یو سعادت. دویم سعادت دا چې د دې بدن دپاره آرام او سهولت حاصل شي، بنده په آرام وي، نو دا هم سعادت دی. او دریم سعادت د دنیا دا دی چې په دنیا کې د نوم ښه یاد پاتې شي، ته نه وروسته د خلک ښه یادوي، ذکر خیر کېږي. او ذکر خیر دپاره نیکان بچي به دې وي، رشته دار به دې وي، په دې قوم کې به دې یو کارنامه کړې وي، په هغې به دې نوم یادي، څه تعمیر به دې کړې وي، هغه به دې یو یادګاري. نو دا سعادت ته او نیکبختي ده، خو په دې باندې ټول عمر عبس مه ضایع کوه چې به د دنیا جسم مې خشته دی او سر اړه وراړه او اینه او ګمان دي د سر او تیل دی او عطر وغیره او خشته جامې او آرام او سهولت دپاره ضروریات چې څونه دي پوره کې، او آخرت د ایر دی. نو د دنیا په دې سعادت حاصلولو کې چې دومره غافل شي چې د آخرت سعادت نو دا یې تاوان وکړه. کلا سوف تعلمون، هرګز د دنیا په دې څیزونو باندې غرور او تکبر نه دی پکار، په دې غافل کېدل نه دی پکار. سوف تعلمون زر دی چې پوه به شي، ثم کلا سوف تعلمون، بیا هرګز داسې پکار نه ده، پوه به شي. نو دا عمر فضل مه تېروه، د آخرت فکر کوه. یو بزرګو هغه د الله په عبادت کې یو طرف ته ګوشه نشین عبادت به یې کو، او د ده یو دوست و چې هغه تاجر و. نو دا تاجر شپه ورځ لګیا دی د دنیا په مینه کې، کله مکانات اخلي، کله جوړوي، قسم قسم د عیش و عشرت سامان کې لګیا دی. یو ځل راغی او دا بزرګ یې ملامته کو چې ته خو ډېر ناپوه یې، ما ته وګوره دونه موده کې مې دومره دولت پیدا کړه، تا څه پیدا کړل؟ نو دا بزرګ ورته وایي نادانه، د یو څو ورځو زندګۍ دپاره څومره ساز و سامان دې تیار کړی دی؟ دا راته ووایه چې همیشه زندګۍ دپاره دې څه تیاری کړی دی؟ پس د مرګه ستا همیشه زندګي ده، هغې دپاره تا ځان له څه تیار کړي، ځان سره به څه وړې؟ او دا څه چې دې تیار کړي دي دا خو به تا نه دلته پاتې شي، دا تا سره ځي نه. نو د دې په جدایۍ به ته څونه غمجن یې، افسوس به کې. وی دا خبره چې تاجر واورېدله وی ژړل او د آخرت فکر ورسره شو. د هغې نه پس د دنیا د کار نه توبهګار او د آخرت په فکر کې لګیا شو. نو الله پاک فرمایي کله په دنیا باندې غافل کېدل، په دې مین کېدل، په دې باندې فخر کول په کار نه دي. سوف تعلمون. نو چا سره چې د آخرت فکر یې نه دی، دنیا کې دا مزې چرچې دا هر څه به ویني، خو دې ته به توجه نه وي، آخرت ته به فکر وي چې د چا آخرت باندې یقین وي. یو بادشاه و هغه یو فقیر باندې عقیدتمند شو. یو ځل دغه فقیر د بادشاه نه داسې د طاقت دارو وغوښتله. د دې فقیر واده نه و چې د طاقت دارو یې وغوښتل، نو بادشاه پړه کې رالل چې د ده به چا سره تعلق وي، د ده به بیبي وي، من ته نه ده معلومه، خو څه تعلق به چا سره وي، ځکه طاقت داروګانې یې واغېښتل. بیا د بادشاه به طور امتحان یو خشته وینځه د فقیر له ورولېږله، خو فقیر ورته بلکل توجه ونه کړله.
بادشاہ حیران شو. فقیر په اندازه پوه شو چې د دې بادشاہ په زړه کې زما باره کې څه دي. اوس دا فقیر د دې بادشاہ اصلاح کوي. عقیدتمند خو دی بادشاہ، نو دا فقیر ورته چې بادشاہ یو پټه خبره درته کوم، اوه ورځې کې دننه دننه مرې، اوه ورځې کې به مرې. اوس د بادشاہ خو یقین و چې دا بزرګ سړی دی، بس دې خبرې سره په کور کې چې د عیش او د عشرت څومره ساز و سامانو هغه لرې کړل، په دعاګانو کې او په عبادت کې مشغول دی، او هر یو ساعت غنیمت ګڼي چې په دې کې زه الله یادوم او د آخرت فکر دی، د آخرت جوړولو لپاره لګیا دی. څومره تمناګانې وې هغه ختمې شوې، د ګناه څونه سوچونه و هغه ختم شو، په سړو ګناهونو باندې توبه او استغفار شروع شو. چې دا توبې یې شروع کړې د ګناه نه قلار شو او معافي غواړي، داسې ورو ورو په ده کې نورانیت راته. او بس شپږ ورځې پاتې دي، 15 ورځې پاتې دي، 4 دي، 3 دي، 2 دي، بس سبا لمرم. هغه 9مه ورځ تېره شوله او سړی مړ نه شو. فقیر له راغی او ورته ویې چې صاحبه تا ما ته وایي چې 9 ورځې کې مرې، نو هغه 9 خو تېرې شولې، زه خو مړ نه شوم. دا فقیر ورته یو د دنیا ژوند دغه هفته نیمه دا ژوند دی، هم هفته کې به مرې، د هفتې نه بهر کېږي نه څوک، هفته کې مرې. خو هغه هفته لا نه ده راغلې کومه کې چې ته مرې، او تا سره چې هغه د طاقت داروګانو نو د هغې څه اثر شته، طاقت دوايانې، هغه د مستۍ او د جوش هغه دوايانې، د هغې څه اثر شته. یو بادشاه پوه شو په اشاره باندې چې چا سره د آخرت فکر وي نو د مستۍ چې څومره اسباب وي هغه د استعمال کی اثر پې نه کوي. فقیر سره د آخرت فکر دی، هغه د دنیا فکر نه کوي. نو که طاقت دار وي هم او که د دنیا د عیش او د عشرت سامان وي هم دا به پې اثر نه کوي. په ظاهره بادشاهۍ کې به وي خو فکر آخرت کې دی، د دنیا عیش او عشرت به پې اثر ونه کړي. نو داسې خلکو ته الله والا خلک دې ته علم الیقین حاصل دی. نو که بنده تا ته علم الیقین حاصل شو نو ته به د دنیا په دې څیزونو باندې غافل، ته به په دې باندې فخر ونه کړې. لترونها ته به وپېژنې، وبه یې وینې. لو تعلمون علم الیقین که چېرې تا ته علم راغی د یقین، لترون الجحیم ته به جهنم ووینې. نو ثم لترونها عین الیقین، بیا به په عین الیقین باندې ووینې. دا یقین په 3 قسمه دی. یقین کې مرتبې دي، دا د علم 3 شاخه دي. تا ته یو خبره چا وکړله او ستا په یقین راغی نو دې ته وایي علم الیقین، خو تا په خپلو سترګو څه لیدلي نه دي، خو د بل په خولې دې یقین کړی، دا د علم الیقین دی. او چې کله په خپلو سترګو ووینې نو دا به عین الیقین شي، او که پر خپل تن دې راغله نو دا به حق الیقین شي. مثال په طور باندې یو کلي ته نوې بجلی لاړه او مخکې چې ته بجلی پېژنده نه، یو علاقه داسې ده چې بلکل بجلی هلته تلې نه وه او چاته معلومات هم نه، نو نوې بجلی لاړه. نو چې څوک د زړې بجلی سره بلد دي نو هغه دې کلیوالو ته وایي چې د بجلی دې تارونه دي، دې تارونو کې ګورې بجلی ده، دا شاټ ورکوي، دا تارونه دې له لاس نه وروړی، دا شاټ کوي. ښه وایي دا شاټ کوي، نو دا یقین یې وکړو دا د ښاریه سړی دی او دی ښه پوه دی، هوښیار سړی دی، ښار یې لیدلی دی او د ښار هر څه یې لیدلي نو دی پوهېږي بجلی تار کې شاټ شته، د دې یقین راغی، دا علم الیقین شو. اوس بله ورځ یو بنده د بجلی تار له لاس وروړه او اوچت یې کړو، راخلاص یې کړو، چغې یې ترې وویسته، ویل وکړو، راویل وکړو. دې کلیوال چې وکتل نو په خپلو سترګو چې وایي بجلی کې خو شاټ شته دی، تارونو کې شاټ شته، زما مخکې سړي اوچت کړه، راخلاص کړه.
دا عین الیقین په خپل سترګو ولیدو خو چې ته په خطا پې په خپل لاس کېښود نو دا حق الیقین دی ټول بدن کې کرنټ پاس شو اوس دا حق الیقین دی وایي شاټ یې وله ورکړه خلک ویني راویني فلاني له شاټ ورکړه نو چې فلاني له شاټ ورکړه دغه د عین الیقین شو چې دا تا له شاټ درکړه اوس یې په دوکان کې بنډل پروت وي نو هم به لاس نه وروړی ولا دا د بیدی تا د شاټ کوي نو په قیامت کې په دې قبر کې به نو نعمتونه الله درکړي دي په دې باندې فکرمند شه او د الله شکریا ادا کا الهاکم التکاثر غافل کړي دي تاسو لرا التکاثر ډیروالی د مال ډیروالی د افرادو یو دوه قبیلې وي هغوی یو بل سره فخر شروع کړ وی زمونږ سره دومره مال دی او بله ورته یې ډله وایي موږ سره دومره مال دی بیا وایي زمونږ دومره سړي د مردم شماري وشوله د یوې ډلې یو پوټې کم شو چې کم شو نو وی زمونږ دومره نوجوانان مقبره کې پراته دي بهادران زمونږ دومره مړه دي راځئ چې وشمېرو نو قبرونه یې وشمېرل چې قبرونه شمېرل نو دا بله ډله پرې زیاته شوله نو په دې څیزونو فخر کې سړي هم ډېر دي لښکر هم ډېر دی الهاکم التکاثر غافل کړي دي تاسو لرا ډېر والی د مالو د افرادو حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو قبرونو ته ورسېدلی قبرونه هم وشمېرل یا تاسو قبر ته ورسېدې نه مړه شولئ کلا هرګز داسې نه ده پکار د دنیا په مال او دولت په ډېروالي باندې فخر پې نه دی پکار او غفلت پې نه دی پکار سوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ ثم کلا سوف تعلمون بیا هرګز داسې پکار نه ده سوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ کلا لو تعلمون علم اليقین کچره تاسو ته علم یقین راغلی وی نو تاسو به غفلت نو کړو فخر به م نه وی کړی لترون الجحیم تاسو به جهنم اوینئ ثم لترونها عین الیقین بیا به اوینئ جهنم لرا پر سترګو د یقین په سترګو به اوینئ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا به سوال وکړي شي له تاسو نه عن النعیم د نعمتونو په باره کې دا کم نعمتونه چې الله درکړي دي نو د دې په باره کې به الله پاک درنه تپوس کوي نو کم نعمتونه درکړي دي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کچره تاسو شمیر د نعمتونو کوئ لا تحصوها نه شمیرلی نه شي نو د دې هر یو نعمت به درنه تپوس کوي که نعمتونه ظاهري دي هم او که باطني دي هم ګوره روغ صحت الله درکړی دی تندرست دی صحتمند دی د دې به تپوس کوي دا اندامونه درله روغ درکړي دي کنډم نه نه د دې روغو اندامونه تپوس به کوي رزق الله درکوي روزانه روزي درکوي تپوس به کوي ګرمي درکوي یخني درکوي د دې به هم دنه تپوس په ژمي کې نور ته کښېنې ځان تودی په ژمي کې نور ته کښېنې دا نعمت دی تپوس به کېږي په اوړي کې په یخ سوري باندې کښېنې په دې اوړي کې یخې اوبه څښې دا نعمتونه دي دې نه څوک بچ دی دا نعمتونه خو هر چا له الله ورکړي دي خیر و عافیت الله درکړی دی مال یې درکړی دی اولاد یې درکړی دی آرام او سهولت یې درکړی دی د دې نعمت به تپوس کېږي یو ځل پیغمبر علیه السلام د کوره تشریف راوړو جومات ته چې ویې کتل ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم مسجد ته راغلي دي خو د مانځه وخت نه و پیغمبر علیه السلام تپوس وکړ څنګه راغلی مانځه وخت خو نه دی جومات ته څنګه راغلی یې ویې صاحبه وږي وو د لوږې د لاسه جومات ته راووتو
درې ورځې شو خوراک هم نه دی کړی نو موږ چې زه بس جومات کې په عبادت کې مشغول شو. پیغمبر علیه السلام وی زم دغسې وږې ما نو پیغمبر علیه السلام خو خپله برداشت کوو خو چې صحابه کرامو ته وکتل چې ډېر وږي وو که نه نو بس د یو انصاري صحابي باغ ته تشریف یوړه چې هلته ورغې نو داسې تیار خوراک نه و نو دغه انصاري صحابي او د هغه بیبي چې پیغمبر علیه السلام ولیده ورسره یاران یې ولیدل ډېر زیات خوشحاله شو چې موږ څومره خوش قسمته یو پیغمبر علیه السلام زموږ ځای ته په میلمستیا راغلی دی نن زموږ میلمه دی نو په یخ سوري باندې کېنول او داسې د قجورې یو غونګر د قجورو ډک هغې یې چې هغې کې څه پخې قجورې څه نیم پخته څه کچه قجورې چې چا څنګه خوښې هغې نه خورې قجورې یې ورته مخې ته کېښودلې او چاړه یې واغېشتله ذبحه کوي پیغمبر علیه السلام پوه شو چې دی به اوس حلالوي وی د پیو د سارو خیال ساته یعنې چیلې یا ګډه د پیو مال حلوه د پیو ضرورت دی نو هغه د چیلې یو بچی حلال کړ غوښه یې پخه کړله پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو په خپله باندې خوراک وکړ خو فاطمه بیبي د څلورو ورځو یا د درېو ورځو نهره ده یو ډوډۍ کې داسې لږه غوښه کېښودله او ډوډۍ پرې راماته کړه وایي دا هغې لوډېږي هغه هم څو ورځو نه نهره ده چې خوراک وشو ماړه شو نو پیغمبر علیه السلام ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دواړو ته متوجه شو وی قسم په خدای د دې نعمت به د نه هم تپوس کېږي 3 ورځې پس خوراک میلاو شو د هغې به هم د نه تپوس کېږي نو نعمتونه ډېر دي ثم لتسألن د دې نعمتونو په باره کې به د نه تپوس کېږي خو موږ د نعمت شکر چېرته ادا کړ خو چې خوله پورته کې ستا په دې سپېره کور کې موږ چې ته ښه ورځ لیدلې ده فلانو ته وګوره فلانو ته هغوی کره څومره دي او موږ کره زموږ دغه حال دی نو دا ستا کار دی ښځه خاوند ته وي ته ستا د سپېره کور کې موږ څه ولیدل هر څه ډېر تېر دی خو یو ورځ چې کمې راشي نو وي څه مو لیدل نو د خدای نه ګیلې مه کوه هر څه خدای درکړي دي د دې شته نعمت شکر ادا که الله بیا دله زیات کړي لئن شکرتم لازیدنکم که شکریه هم ادا که الله وي دله به یې زیات کړمه یو سړی و نو هغه ګیلې به یې کولې خدای غریب ما نو الله والا په دې زړه کې ور واچو چې د دې ځای نه هجرت وکړه بل ځای ته لاړ شه نو بل وطن ته لاړ او په هغه ځای کې څه موده خواري او مزدوري وکړله نو ډېر دولت یې پیدا کړ چې دولت پیدا شو نو بیا په زړه کې راغله چې اوس خپل کلي ته ځمه نو 3 قچر په هغې باندې بارونه واچول چې دا څونه دولت دې ګټلی دی هغه یې په 3 قچرو باندې بار کړ سره زر سپین زر لال جواهرات قیمتي کپړې وغیره ساز و سامان دا د ده هغه ګټه وه او په 3 قچرو باندې بار کړل را روان دی په یو دشت باندې راغی چې هلته د اوبو درک نه لګېده او تندې اغېشتې دی مال ډېر دی خو اوبه نشته ژبې روزي د تندې له لاسه په دغه ځای کې یو فرشته د انسان په شکل کې راله او یخې اوبه ورسره دي نو دا سړی ورته وي لږې اوبه راکړه ورته وي چې د اوبه مفت نه ورکوم ګیر چاپېره وګوره دشت بیابان دی اوبه نشته دی نو زه مفت نه ورکوم که په پیسو اخلې که درکړم وی په پیسو راکړه وی په 100 به راله یو ګیلاس اوبه راکړي نو هغه ورته تا سره دا 3 قچر بار کړي دي دی که دا یو راکړه ماله بس یو ګیلاس اوبه به درکړم تنده به دې ماته شي دا خو ډېرې ناوه دي زه خو قرضم نه خو ته غواړې که اخلې واله او که نه اخلې ځه دې مجبورو یو قچر بار کړي هغه یې ورکړو اوبې وڅکلې زړه یې ښه شو بیا سفر کوي بیا پې د لوږې تکلیف راغی نو په دې 2 قچرو باندې چې کوم مال دی نو هغې کې د خوراک خو څه نشته ډوډۍ خو نشته دی د لوږې نه تنګ شو
بیا یو فرشته د انسان په شکل کې راغله او ډوډۍ ورسره ده ده ترې وغوښتله وی هسې نشم در کولی په قیمت یې څونه وی دا تا سره دوه قچر دي بار کړي دا یو ماله ده یو ستا شو یو قچر بار کړی ورکه نو ډوډۍ ورته میلاو شوله یو پاتې شو اوس یې سفر کو ناګانه تکلیف شروع شو او دس ماتول غواړي نه ماتېږي تکلیف دی دی کې یو فرشته د انسان په شکل د یو حکیم په شکل کې راغلله او ده ورته فریاد وکړه چې ما ته دغسې تکلیف وي ما سره دارو شته دره به کم دله اوس به ټیک ټاک شي او دس به مات شي په زړه به د رڼا راشي تیاره به ختمه شي دی مجبورو هغه بار کړی قچر اخیري هغه یې ورکړ داري ترې واخیستل او بیا لږ ساعت پسه دوا یې اثر وکړ او دس مات شو یو غیبي آواز ورته وشو حاطف غیب نه آواز راغی چې یو ګلاس اوبه د یو وخت ډوډۍ او یو ځل اودس ماتې ستا د څومره مودې سرمایې راښکله دا دومره مال تا نه نن په دې دریو څیزونو تنده دې ماته شوه او لوږه دې ختمه شوه او اودس دې مات کړ نو د دومره مودې سرمایه تا نه لاړله دا نعمت تعالی روزانه الله درکړو روزانه د سکلو انتظام دله کړو د خوراک انتظام یې دله کړو د اودس ماتي انتظام یې دله کړو تا خدای له څه کړي دي وی سړي توبه وویسته چې الله نن نه پس به بیا ګیلې او شکایتونه نه کومه نو هر نعمت الله چې بنده له ورکړي وی د دې بل تپوس کېږي روغ صحت دی غنیمت دی وی پیجنا قدر اوکا ثم لتسألن که شکر دے ادا کنو بس تا کامیاب شو بیا تپوس کے کامیاب که شکر دے ادا نکن اللہ تپوس کئی نو بیا بے شکریے عذابون اللہ ورکی مال اللہ در کرے دے نو دا مال بتا پا کم طریقہ بانے لگے فضل خرچی جاجر بدک او په پټو سترګو په ګوترا کاږي وا به نیږي دا مال دیله الله در کړو نو د ګناه په کار کې مه لګوه دا زړه الله روغ در کړی دی چې دا بیمار شي دا په څونه پیسو بیا جوړېږي که جوړه شي نو لږ وخت له به جوړ شي اکثر ناکام شي د زړه اپریشن یې وکړ بس ناکام شو مړ شو همیشه دا زړه دی جوړ دی چې ته ضرورت ورته نه و او نن ناجوړه شو اسپتال کې پروت لکونه روپۍ پې لګې یقین نشته دی چې جوړ به شي او که نه مړ به شي سترګې خدای در کړي دي غوږونه خدای در کړي دي د دې به تپوس کېږي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا سترګې غوږونه زړه د دې ټولو باره کې به تپوس کېږي د قیامت پر ورځ باندې د انسان نه چې ړومبې تپوس کېږي نو د تندرستۍ د صحت په باره کې ورته وایي چې تا له ما صحتمندي او تندرستي نه وه درکړې تا له ما یخې اوبه نه وې درکړې د دې په قیامت کې تپوس کېږي د قبر نه چې بنده پاسي نو دا دوه قدمونه په دې ځمکه لګېدلي دا دوه قدمه به خوځېږي نه تر څو چې دله یو پرچه ورکړي او په هغې کې به 15 سوالونه وي د 15 خبرو تپوس به ترې نه کېږي عمر مې در کړی و دا عمر دې په څه کې پناه کړی دی دویم نوجواني مې در کړې وه دا ځواني دې په څه کې زړه کړې وه دریم مال دې په کومه طریقه ګټلی و جایز که ناجایز و او څلورم دا مال دې بیا لګولې څنګه و په جایز طریقو که په ناجایز او پنځم دا چې کوم علم خدای در کړو په هغې دې عمل څونه کړو نو د دنیا د هر لذت تپوس په قیامت کې شته خوړل څکل جامې مکان ښځه خاوند د دې تپوس شته سړي نه تپوس کوي ښځه مې در کړې وه ښځې ته وایي خاوند مې در کړی و بچي مې در کړي
حکومت میں در کړو، اقتدار میں در کړو، عزت میں در کړو، د دې به تپوس کیږي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. دا صورت د زر آیاتونو نه زیات ثواب لري. پیغمبر علیہ السلام فرمایل پتاسو کې یو بنده د دې قدرت نه لري چې هر ورځ زر آیات ووایي. د صحابه کرام عرض کړي چې روزانه زر آیاتونه څوک لوستی شي؟ وی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې پتاسو کې یو کس الهاکم التکاثر لوستی نشي. مطلب دا چې الهاکم التکاثر روزانه وی د 1000 آیاتونو لوستو برابر ثواب په دې باندې الله پاک ورکوي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بیا به خامخا تاسو نه تپوس وکړي شي یومئذ په دغه ورځ د قیامت باندې عن النعیم د نعمتونو په باره کې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.